السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سواد.com زه مراد خان کتونکو د سواد په دغه کرونا وایرس په حواله باندې زموږ دغه تازه ترین اپډیټس چې کوم پروګرام دی دغه رواني زموږ پروګرام چې کوم دی دا په بوزه کې چې دا اتو نواله نه پوری وښچو کې روزه شوی د زموږ د پروګرام چې د لسنو والا تر د یو ورځې پوری نن د بیگانه یو خبر په منګوره خار کې د گردش کې روان دي چې د سواد چې کوم فنکار ده کوم ګلوکار ده نیلو هغه ته او دغه والدي صاحب ته کرونا وایرس مرض لګیدل خو بیا چې کله دا ډیر زیات خوره شو نو په دې باندې نیلو ویډیو جوړ کړه ویډیو هم په سوشل میډیا باندې ډیر زیات وایرل شو او نیلو په کې باقاعده په خپل کمره کې د خپل خاندان سره دا ویل دي چې بالکل کرونا مرض چې هغه ماته بالکل نشته او نه زما مور ته شته بالکل هغه مورم راغلی نو بیا دا غي نه پس نن چې ډي ایچ او چې کوم دی ډیسټریکټ هیلث افیسر هغه نن یو ویډیو پیغام جاری کړی دی هغه دا وایي چې باقاعده د دې نیلو ته او د دې مور ته چې د کرونا مرض دی دوی ته باقاعده په دې کې تصدیق شوی دی او په تیر برته دا مهمه چې دینه مخکې په محله بند کې چې کوم زموږ سره په دې پروګرام کې زموږ د سواد پریس کلب چیرمن او د سواد سینیئر صحافي شهزاد عالم صاحب هم هغه په خپل خبرو کې بار بار دا ویلو چې الته چې تقریبا د څلور کسان چې په هغه محله کې وفات شوي دي نو په دغه حواله سره نن بیا د سواد پریس کلب چیرمن او د سواد سینیئر صحافي شهزاد عالم صاحب موجود دي او زموږ سره نیلو چې د چا تعلق د بند سره دی ګلوکار د سواد سندرغاړي ده هغه سره موجوده کاکا تاسو ته نیلو تاسو ته پروګرام کې هر کله وایم مهرباني ډېر زیات مننه وعلیکم سلام او شهزاد عالم تاسو ته ډېر مهرباني تاسو ته سلام زما طرف تاسو ټول زما عوامو ته ډېر سلامونه او ډېر شکریا تاسو مهرباني کاکا زه مې حواله پښتون نیلو نو کو چې دا د دینن آیا دینن روزنی ولې دا کنه نه ولې د دې صحت څنګه نن د روزي مې دوه ورځې د دې روز څنګه روان دي ژوند څنګه روان دي او ځکه که دا فرض کړي د کرونا وایرس دې ته مرض لګیدلی چې دا په دې کې هغه مرض کاری کنه کاری نو نیلو ډیره مننه دا راته وایي چې نن ستا د روز څنګه روانه ده روزه دې څنګه روانه ده او تا ته چې کوم کرونا وایرس مرض دی مرض څنګه روان دی لاک شکر دی موږ مسلمانان یو د خیره د الله لاک شکر دی زمونږ په ایمان کې فرق نشته مونږ کې ایمانونه شته مونږ خپل ایمانونه مضبوط نیولې دي مونږ ته کرونا امرونه نه راځي کرونا کافرانو ته راځي مسلمانانو ته نه راځي شکر الحمدلله او زه خوشاله ما د خوشاله ورځ ده روزه ده د خیر سره پخلی ځان لکه یو سر لزو بل سر لزو ځکه چې موږ مسلمانان یو په موږ باندې دا ورځ خدای راوستې ده د خوشحالو دپاره دا موږ له خدای دپاره ډېر په الله رالیږل لږ زموږ کوم ګناهونه موږ نه شوي چې موږ نه ریږي دا خو د شکر الحمدلله کلمه مې ویلې ده او کلمه د ټولو نه درنه ده چا کلمه ویلي او د چا مضبوط ایمانی هغه باندې کرونا امرونه سنئ هغه کرونا نه دی کرونا امرونه نه دی هغه ها نو دا ته وایي چې څنګه پستاسو په دې محله کې دغلته وېستاسو په خاندان کې درې کسان چې هغه وفات شوي دي او د هغې نه پس ډي ایچ او چې کوم بیان جاری کړی تاسو کې او تاسو په مور صاحبه کې د کرونا وایرس تصدیق شوی دی نو څنګه تاسو څه ګڼئ هغه کسان چې کوم وفات شوي دي هغه ستاسو رشته دار دي او کرونا خو یو وبا ده نیلو زه ستاسو نه دا پوښتنه کومه چې تاسو د هغې دا کم ستا ماما ستا نیا نیکه دا چې په حق رسېدلي د هغې تاسو لږ وینا وکئ دا دو ته څه مسلې وې دا څنګه په حق رسېدلو د دو ډیوریشن د دو عمرونه څونه زما چې دی که را د نن نه 2 کاله مخکې زما نیا کټه پرېوتې ده ټیک شوه هغه ثابت بڼ نه تپوس کولی شئ تاسو ته به ووایي باقاعده زما د بیان نه ده چې باقاعده هغې ته پیمپر اچولی کېدو به هغه په کټ کې پرته وه او زما چې کوم نیکه مړ دی هغه به باتروم ته بوتله هغه روغ رموټو هغه به بوتله باتروم ته لامبوله به یې کپړې به یې ورته بدلولې بیا د هغې نه پس د خپلې ښځې ته چې زما د نیکه به کتل نو هغه ته د خفګان نه اټ اټیک راغی په اول ځل باندې نن نه 2 کاله مخکې بیا موږ هسپتال ته ویوړو چې موږ خبر شوي چې دته هارټ اټیک شوی دی موږ وایي زه ټیک ده د بیا هم د خپله ښځې ته خدمت کولو تر اوسه پورې دا د خپلې ښځې خدمت ډېر زیات زما نیا ډېر عمر وه
نو لکه بیا د دوباره په لکه د خفګان چې ډېر واغستو په دوباره د تا اټیک شوی دی کال پس ورته بیا اټیک شوی و صحیح شوه بیا د هغې نه پس چې برداشت نه شوه لکه چې زما نیا دومره شوه چې د هغې نه لکه په کټ کې به هغې مچازې کولې دومره حد ته راله نو بس زما هغه نکاح هغه برداشت نه کړل نو هغه دلته دې کور ته مونږ کره لږ ساعت لپاره راغی او ډوډۍ ښکلې ځان سره واغسته او د ځان سره چای واغستو لاړو چای وڅښو ښکلی باقاعده روغ رموټ انسان ښه بلکل ما سره ده زمونږ د دې کور ویډیو هم ده چې دلته پکې ګرځېدلی دی زما نکاح روغ رموټ و بیا هغې نه پس چې هغه کور ته لاړو نو بس په درېم ځل اټیک هغه له هغه دغه ورغی چې هغه مونږ څنګه چې ورته اټیک راغی مونږ هسپتال ته ورسو په هسپتال کې ورته ډایرکټ وي چې دا بوځئ په ده کې اسم نشته دته درېم اټیک شوی دی دا بوځئ په هسپتال کې به هر څه پراته مي تپوس مو کوي تاسو باقاعده تپوس کولی شئ هلته ویش دی مړ دی وفات شوی دی او دا هارټ اټیک وهلی دی په امبولنس کې راوړی مو کور ته دا خبره بله خبره زما د ماما چې دی د هغه و باقاعده مرګي مرض ډېر خلک پیژني او ډېر خلک نه پیژني د هغه د سر رګ هغه اکسیډنټ کړی و بیا د هغه د سر دا رګ لګېدلی و ټیک شوه او هغه خو کشری زوی و زما خو یو ماما و الله دې په سر ژوندی لرو موږ ورته دا وي الله دې اوس وبخي ټیک شوه هغه یو و او زما لکه نیا مړه شو ورپسې زما په نیکه پسې چې نیا مې ورپسې مړه شوه د خفګان نه نو زما ماما خو یوازې پاتې شو الریډي ځکه چې دا خو نه ترونه شته نه مې نور ماماګان شته دکه یو ماما مې و چې زه پرې ډېره زیاته نادېدم ما به وي زما که تره نه وي نو زما ماما زما تره دی مو پلار دی مو ورور دی هر څه دی ځوان جان هلک و دومره ښکلی چې په هر څه پوره په ښایست پوره چې لکه هېڅ څه چل هغله نه و چې زما په دې ټایم کې داسې حالات دی چې زما زړه جاړي زما ماما نه لکه زما پلار مړ دی زما نه پلار ټیک شوه زما ماما مړ شو هغه سر وشلېدو چې وګورو ده پسې تابوت راوړو تابوت ته یې خېجه ووی بوزو یې ما ورته یې ولیدلی څه چل دی دا تاسو تابوت ته خېجه وی ده له مرض ته و تاسو خو ما ته ووایې که نه دوی ته خو وایي چې د کرونا ټیسټ چې راځي 10 ورځې پس راځي 15 ورځې پس راځي 20 ورځې پس راځي په 2 منټو کې څنګه تاسو ته پته ولګېده چې په ده باندې کرونا دی په 2 منټو کې ته څنګه پته ولګېده چې په دې ټایم کې په ده کرونا دی او تابوت ته یې راخېجوئ تاسو په خپله دې خبر ته سوچ وکئ په 2 منټو کې انسان ته پته لګي زه د دې خپل ماما تصویر ته ښیم دا زه ښیم په ډاګه باندې دا وګورئ دا ټیک شوه دا د کرونا مریض و دا د کرونا مریض کاري کې تاسو ته ښه غټ پټ انسان دی دا د کرونا مریض دی دا نیلو مراد خان ستاسو نه پوښتنه اول دا وکړه چې ستا صحت څنګه دی یا ته څنګه ته ماته دا ووایه چې کوم د ډي ایچ او سوات د طرفه یا د انتظامیې د طرفه ستا او ستا د مور بیبي د کرونا په وایرس تصدیق شوی دی په دې ټایم کې پکار دا ده چې تا کومه ویډیو جاري کړه ته د خپل رونو سره د خپل مور بیبي سره د هغو سره ناست او لګیا ګپې شپې لګې نو دا ستا داسې څه مسله ستا ټمپریچر دی تا ته ټوخی دی ته یخنۍ والي ستا سینه خرابه ده ستا سابندي ده داسې څه او که ده هم هغو تا کیس کړی نو ته جان بوجھ کر په خپل کور کې دا کیسونه او داسې واقع زه تاسو ته دا خبره کوم چې جړلې مې ډېر زیات په انتهایي و دومره مې جړلې و چې ماما مې مړو مری مې خوږ وه په جړا سره چې خلک ډېر وجاړي هغه تاسو ته هم پته ده چې چغې خلک وباسي مری خلکو خوږ شي اواز کښېني صحیح شوه زما نه ټمپریچر دی نه یې زما ټمپریچر کتلی دی نه یې زما تبه کتلې وه نه زما پریشر کتلی و په هغه ټایم باندې په پوزه کې راله دلته ټکی ومنډوله پوزې نه یې راله وینه وویسته او روان شو نور ورته نه یم خبر ټیک شوه ښه زما مور دې خوا راوړم مور به ورته مس وښیم چې د کرونا وایرس څوک وایي چې ډېرې خبرو کې د هغه ساه هم راماتېږي په کار زما ساه رامات شوی وی زه په دې ټایم کې ټوخېدلی وی که زه ټوخېدلي یم په دې ټایم کې
زما ساره مات شوی، زما وار خطا شوی، زما خوله وچه شوي، ټیک شوه، زما مرۍ نښتي، تاسو ته ښکاره ده وایې منګه ښه روغ رمټ یو د خیره سره او شوګر خو د ټولو دنیا ده زمونږ هم شوګر دی مور بیبي څنګه چې تاسو وې ستاسو شوګر بي پي دا زمونږ د مور بیبي او د هغو هم دي اوس تاسو لکه څه وایئ ستاسو صحت تاسو ته څه مسلې دا په دې ټایم کې شته ما ته خو هېڅ مسله نشته او شوګر مې د خفګان نه ختلی دی 1500 ختلی دی او بلډ پریشر مې ختلی ما ته هېڅ مرض نشته دلته نیلوم ناسته ده دلته یو کنفیوژن دی هغه دا دی زما یو سوال راوچتېږي دلته کاکا سوال مې دا دی چې که فرض کا نیلو ته کرونا وایرس دی د هغې مور ته هم کرونا وایرس دی او دوی دغلته تاسو وینئ دوی سره اوس هم وروڼه ناست دي په یو کمره کې دنیا خلک ناست دي که دوی ته وایرس دی او دوی ته د نورو ته خورئ نو آیا اوسه پورې دوی له دوی یو مخصوص واټ چې کوم دلته جوړ شوی دی هغې ته ولې نه بوځي یا دوی ته د نور څه انتظام ولې دوی له سهولت ولې نه ورکړی دا خو نور هم خطرناکه خبر راګرځي پرېښودي مراد خانه د دې سره نیلو دا راته ووایه دا مسله دا سازش دی که سازش دا د چا د طرفه شوی دی او دا مسله جوړه څنګه دا سازش دا به ما پسې څو کسان ناپسې شوي دي هغه نومونه نه علم د کسانو نومونه نه علم دا سازش دی نه څنګه نیلو څنګه سازش دی دا خو په ټوله دنیا کې دغه نیلو سازش دا خو په ټوله دنیا کې دغه یو وبا ده اوس زه خبر ته راځم دغه یوه وبا ده ټیک ته منم کله چې موږ ټیسټ وکړو د ټیسټ په دویمه ورځ ما ته میسج راغلی وي ستاسو ټیسټ سپاره زه ډېره زیاته خوشحاله شوم دا چا وی دا ټیسټ چا ستاسو ټیسټ سپاره دا به زه تاسو ته بیا زه هر څه وکړم بیا به راته ووایم اوس یې نه شم ویلی وي ستاسو ټیسټ صفا دی په درېیمه او څلورمه ورځ ما ته وایي چې ستا ټیسټ خراب دی څنګه خراب دی لاول دې وایي ستاسو ټیسټ ټیک دی درې ورځې څلور ورځې پس دې وایي ستا ټیسټ خراب دی ستاسو کرونا ده څنګه پاکستان دی وړون پاکستان دی نه د ټیسټ د کېدو ثبوت شته نه د ټیسټ د نه کېدو ثبوت شته دواړه ثبوتونه نشته منګه ښه ټیک ټاک یو منګه روغ رمټ یو او شکر هم نه پرې چې زه شکر پرېښودی وی نو تاسو به زما په میډیا باندې کم بیانونه اورېدلي وو مراد خانه زما سره میډیا والا اوس ولاړ دي ګنډا دي که نه بس یو خبره کومه جی نیلو مراد خان صاحب تاسو ته یو خبره کوم داسې چل دی چې تاسو مونږ میډیا والا شو مونږ چې کوم اخبارونو والا شو دا مونږ یو بل پسې یو کم سنګرانې ټیک شوه کم آرټسټانې دا مونږ یو بل پسې یو بل سره به هیلپ د یو بل مرسته د یو بل به یو مطلب د یو بل موټی زمونږ د یو پاکستان موټی یو چې مونږ د یو بل سره نه وردېږو مونږ له د بل ملک خلک نه راځي صحیح شوه مونږ چې د یو بل سره نه وردېږو مونږ پسې بل کس نه راځي ځکه چې نن په ما باندې دا الزام لګېدلی دی ثابت بند ډک دی په ثابت بند کې پنکاران دي سبا په بلې پنکاري راولګي بیا په بلې پنکاري راولګي ټولې به بدنامي کي زموږ لاس نه رسي په دې دا هغه انکاري دا هغه چې ما ته کرونا وایرس نشته نو بل طرف ته محکمه صحت دا غفلت نه دی که دا داسې آزادانو ته په خپل کور کې پرېښودي ده که فرض کړي ته مرض هم دی نو پکار نه چې علاج وشي مراد خانه څنګه چې د نیلو وینا هم تاسو واورېده د هغې د نیلو د دې ما ورته وي زه ځم په خپله ټیسټ ته ټیک شوه زه ځم پېښور ته ټیسټ ته زه د خپلې فیملۍ د وجې نه ځم چې زما فیملۍ ته د نقصان پیدا نه شي زه به ورته دا ووایم ټیک شوه زه په خپله ځم چې زه خپله فیملي بچ کړم که نه که به ما باندې خو زه به یو سیټ ته علاج خپل وکړم او زه به خپله فیملي بچ کړم ټیک شوه هغې ته مې نه پرېږدي خپل ټیسټ ته مې نه پرېږدي ما د خپل ټیسټ ته پرېږدي زه خپل ټیسټ په خپله باندې وکړم او زه راشم مراد خان څنګه چې تا وینا وکړه تا د نیلو وینا واورېده شهزاد عالم صاحب د 15 ورځې په هسپتال کې
خبره دا د نیلو چې کم پوزیشن په دې ټیم کې کوس تاسو وګورئ مراد خان د انتظامیه د طرفه د ډي ایچ او د طرفه چې کم سټیټمنټ یو دا جاری کیږي زه په دې نه یم لکه نیلو خبره وکړه د کرونا مرض یا په انسان کې د کرونا د سپټن راتلا صدونه غټه خبره نه ده د نیلو سټي عمر په دې ټیم کې یا د مور بي دا ریکور کېدا یا دغه چې کوم میډیکلی دغه د دې اس مسله نشته خو د نیلو د کیس نه دون لوی ایشو جوړول د نیلو چې نیگیټیو یا پازیټیو کیس راغله دغه کیس چې کوم دی دا په سوشل میډیا په دې باندې وایرل کول زه د سواد د انتظامیه زه د سواد د ډي ایچ او نه دا تپوس کومه چې یو تورسری چې د یو تورسری کیس راغله دی تا دا ولي وایرل کړي په سوشل میډیا نن په 12 تاریخ په 17 تاریخ په 17 تاریخ باندې د سابقه تحصیل کونسلر شوکت کیس د هغه د مور بي د هغه د ورندارانو د هغه کیسونه تلی او دا د نن 26 تاریخ شو د هغه ریزلټ ناراضي د نیلو کیس ټیسټ چې کوم دی تا په 24 تاریخ غسته او په 24 تاریخ بیا تا کنفرم کړي او په 24 تاریخ بیا ته د اناونس کې ډیره د افسوس خبره ده په سواد کې چې کم انتظامیه یا کم افسران بارای کسان ناسري زما د سواد د رسم د رواج د دینه هغه خبر نه دي په کومه طریقه چې هغه زمنګ د سواد د خلکو په بیزتیانو او د سواد د خلکو نو بدنامي مراد خان موږ د دې چری چې کوم دی د دې اجازه نشو ورکولای موږ زه د سواد د دین نه اهله انتظامیه د دین نه اهله محکمسیت د الکارانو زه وزیر اعلی ته اپیل کوم ما هغه ته وس ټیکس هم کړي په واتس اپ باندې ما هغه ته میسج هم کړي زه دا غنه دا مطالبه کوم چې پوری تور د ډیپټي کمشنر سواد او د ډي ایچ او سواد چې د هغه د کرپشن د هغه د لوټ مار د هغه د ناګردو د هغه د نااهلو د سواد تاریخ گواده او په سواد کې کم دي چې کم خلق ناشتي او د هغه خلاف چې کم د دوی د سازشونه روان دي زه دا مطالبه کوم مراد خان زبطات یو خبرو کم نن زمنګ د سواد انتظامیه زمنګ د سواد افسرانو یو نوې لبي شروع کړی دا چې کم سړی هغه خلاف په سوشل میډیا پوسټ یادا کوي باقاعده هغه ته ټلیفون کوي چې زبدي په کورونا کې واچوم او زبدي سوال لسرزي په کوارنټاین کې واچوم زه د دې د سواد د خلکو نه د سواد د افسرانو نه چې کم سازش یو زمنګ د خلکو خلاف شروع کړي چې زمنګ د خلکو کمی بدنامیانی کوي زمنګ د خلکو چې کمی بیزتیانی رواني دي د دې په ټیک ټاک زه د خپل وزیر اعلی نه مطالبه کوم چې د دې تحقیقات وکړي شي او کم خلک چې زمنګ تور سره د هغه ټیسټونه او د په سوشل میډیا په دې باندې وایرل کوي باقاعده د دې انکوایري وکړي شي او چې کم کسان مراد خان زبد نیلو ته دا ویم چې د دې کم نمونه ماته په پروګرام نه مخکې اغستی د خلکو خلاف چې کم دی باقاعده به اپلیکیشن ورکو د خلاف خلکو چې کم دی د دوه منګه خلاف کاروایی نکو او کم خلکو زمونږ د سواد به عزت کړي موږ د سواد خلکو به عزت یاني کول غواړي دا خلاف به ټیک ټاک کاروایی او دا کی काका डीएचओ से बाकायदा बिल्कुल सोशल मीडिया دا چل له شهزاده عالم صاحب زړه دا افیل کوم زرتم چې بس ته د خپل سواد عوام بچ کین نور زه تاسو ته دا افیل کوم چې د زما ته پوس وکای او د سواد عوام بچ کای زه تاسو ته مینت کوم چې مري او په تابوتونو کې بنديږي او خرڅيږي او زمام ته پوس وکای زه تاسو ته اپیل کوم مینت کوم ناسنګ نیلو څنګه پوس نه کیږي او زمام ته پوس نه کیږي او زما مور بم ولم او ځان بم ولم زبردان خپلم ولم خپل مور بم ولم که زمون ته پوس نه کیږي زما په تاسو زړه روغ دی لاول به په خوده تاسو ته مې وې اپیل مې وکړو زمون ته پوس نه کیږي نو ځان ولم او خپل خاندان سوسو او زما عمران خان ته دا فیل ده دا ورته زمونږ مینت ده زاری ده چې په دې ډیوټۍ داسې کسان ورته وه چې حق ته ورسي انسان وپېژني
بیمارو پیژني، رنځور پیژني. موږ د دې نه خلاف نه یو، موږ ورسره ملګري یو. خو ورته ووایه او اپیل ورته کوم چې مه لوټ کوئ، پاکستان مه لوټ کوئ، غریبانان مه غره کوئ. مینتزاري کوم خدای لپاره د رسول په خاطر د خدای نه ویری کوي. د دنیا ته وګورئ، د خلکو ته وګورئ، دا کم حالات روان دي، دا کم حالات چې کم روان دي دې ته وګورئ. ته خدای نه ویری کوي، توبهګار شئ، روژه ده. او زما تپوس وکئ، تاسو ته زه دا اپیل کوم، زما تپوس وکئ. زما 25 کسان دي په کور کې که نه، دا دی واړه ماشومانان دي، ټیک شوه، واړه ماشومانان دي دا دی که نه. دا خدای ماته ناست دي که نه، خدای وله ورکوي او زه وله ګټم که نه. دا ټول په ځان سره پچمه وچنم، ټول په ځان سره پچمه وچنم. سیزم هغه په لایف کوي. نیلو بیبي الله دې نه کي چې تاسو څنګه ووایې، موږ یقینا چې نن کله د دې بیګانه زه خبر شوم، هغه ستا سره د رابطې کوشش نه کېدو. د سوات خلک، تاسو زموږ د سوات خلک یې، تاسو زموږ د سوات عزت یې. هر یو سړي خپله پیشه ده، د هر یو سړي خپل روزګار دی. خو تاسو هم د سوات زمانه تاسو خبر نه مخکې کېږم چې زمان د میډیا یو تن ته پوسټ نه دی کړی، ما له دروازې له نه دی راغلی او په میډیا باندې ورکړی دي. نیلو زه د میډیا مشر یم، زه د پریس کلب چیرمن یم، ما ستا سره رابطه وکړه. تاسو به دې تپوس کوئ، بالکل تاسو به دې تپوس کوئ چې ولې تاسو دې تپوس کړی، په دې پسې کور ته تللی یئ. ما له بلاوله سره نه تپوس راغلی وئ چې تم موږ هم د سوات لکه خدمت کوو او تم د سوات خدمت کوې. تم حق لرې، موږ هم حق لرو. ټیک ده، موږ راغلي ستا تپوس لیو، ته بیمار یې، تا دا تکلیف دی، لرې به رانه ولاړو. که یریدو د کرونا دی څه شی و، لرې به رانه ولاړو. کرونا خو بېمانه خلکو له راځي، موږ شکر د ایماندار یو، خو لرې به رانه ولاړو. دا به یې راته ویلو چې تا ته څه تکلیف دی، ته بیمار یې. ټیک شوه، بېغمه شه انشاءالله، موږ در سره ولاړ یو. ډاکټران به درله راولېږو، موږ ګورو، خو په میډیا به یې ورکړو. ما به وي چې ټیک ده، نه زما نه تپوس شوی دی، نه زما نه پوښتنه شوې ده. ټول اخبارونو والا ورکړي دي، دغه سوات یو نیوز والا ما سره هر څه دي، ما ټول لا سکرین شاټ یې ویستلي، ټول لا. ولې زما نه تپوس نه دی شوی، زما تپوس له نه یې راغلی، زما نه تپوس نه دی کړی، زه دې نه یم لیدلې، زه دې روغه لیدلې یم که زه دې رنځونه لیدلې یم او تا په میډیا باندې ورکړي دي. ولې نیلو باقاعده مقامات ستا خبر جاری کړی دی، هغې باقاعده په پروف سره هغې چې دی باقاعده کاکا تاسو به هغه ریزلټ کتلی پای کې د دې کرونا وایرس تصدیق شوی دی د دې او د دې نه مور. جی بالکل مراد خان، څنګه چې ما تاسو ته وویل، لکه نیلو چې هم کمې خبرې وکړې یا د دې نه مخکې چې زما د دې او په ټلیفون باندې کمې خبرې شوي دي، نو دا خو هغه را برسېره کوي نه په دې لایو پروګرام کې. خو څنګه چې ما وی دا به باقاعده پراپر یو اپلیکیشن ورکوي، هغې چې کوم دی دا کم ذمه دار کسان دي، کومو خلکو چې د دو خلاف سازش کړی دی، یا الله دې نه کي، الله دې نه کي. او موږ به اوس هم د الله نه دا سوال کوو چې د نیلو دلې دا کم ټیسټ یا د دې دغه راغلی دی، او څنګه چې دو انتظامیې ته او هغو ته چې موږ پېښور ته ځو چې خپل ټیسټ او دا وکړو. لکه پکار دا ده چې په یو درېمګړي ځي باندې په انور لیباټۍ دلته ټیسټ شروع کړی دی، خو دا نه ده. موږ په دې خبره خفه نه یو، د کرونا مریضان به هم راځي، د کرونا پیشنټ به هم راځي، خو زموږ د سوات د خلکو چې کوم دی داسې په سوشل میډیا بېعزتیانې کول یا د هغو خلاف ویډیو ورکول یا د هغو په باره کې ویناګانې کول، دا یوازې که ته وګورې مراد خانه د بیګا پورې 150 د کرونا کیسز راغلي، 13 کسان چې کوم دی د دې د لاسه مړ دي. د یو کیس دونه نه دی هایلایټ شوی، د نیلو کیس ولې ته دونه هایلایټ کې کاکا د نیلو یو فنکار یو ګلوکار راخامخه د دې خبر چې د هغه په دغه شمله کې د اور په شمله بدنامۍ وکړه. مراد خانه چې ما تا کله پروګرام ختم شي بیا به ما تا په دې باندې ډسکشن وکړو. بالکل نیلو د دې نه مخکې زما سره چې په ټلیفون د دې کومه وینا وه چې کم خلک ورکړي، هغه د انتظامیې معمولي نوکران دي، خو ما دې ته وویل نه ده پکار چې د هغوی جګاسایي وشي، د هغو بدنامي وشي. څنګه چې د دو بدنام لکه دا نه، څنګه چې وویل په خلکو د کینسر او غټ غټ مرضونه
خو د کرونا یو مرض چې کوم دی چې د هغې نه خلک خپل بچي او دا د هغو نه لرې تښتي نیلو دونه غیر ذمهداره او دی به چېرته دا مظاهره ونه کړي چې په دې ټایم کې د موره به یا د رونه د خپل لوسي او دا ورېرونه خوري دا راکېنولي د ځان سره که چېرې په نیلو کې داسې قسم سپټم یا دا وې نو دی به پخپله کوشش کوو چې دا په یو جدا کمره کې کورنټاین شوی وي قرنطینه شوی وي او دا په هغه کمره کې پرته ده زه په دې ټایم باندې بیا د انتظامیې نه دا سوال کوم چې ته خو لګیای د خلکو د کورنټاین د قرنطینه د دې اعلانونه کې خلکو پسې مالي سیل کې دا کم خلک چې ته سیل کې دا کم خلک چې ته په کورونو کې بند کې په دې زبرګ روجه کې د الله پاک په دې بابرکته میاشت کې دا چرته دا غو تاسو کړه چې د ذکر راشن شته د ذکر دلته زموږ کور نه بهر د سوک نه پری دي دلته ټول کور نه بند کړي دي نه سوک روزه ماته راوړی شي نه چا ځان سبزی راوړی دا ټول غریبانان د قشانت ناشته د قشانت نیلو دا تو چې خلک بس ماتای نیلو دا تو چې تو څنګه مطلب تاسو شکایت شته ستا په سر در یا په مری یا د حساب بندګي سا د لنډيږي ما دا زر خبرو کوم لګي ما جو کتا ته ما صاحب نشوي جو آیا دا مراد خان نیلو دا مراد خان لګیا دی دا مراد خان نه پرایستا د یوې غنټې نه لګیا ما او په یو سنه لګیا ما کتا زما ته د مراد خان خبره زکه دغه دا چې باقاعده د ډي ایچ او د طرفه چې کوم لیست راغلی په هغې کې ستاسو پازیټیو سپټم او دا ښیي نو مراد خان زکه بار بار دا تپوس کوي الله دې نه کړي الله دې نه کړي الله دې تاسو لا ستا ابۍ له هغو له ډېر عمر ورکړي ډېر ژوند شکر الحمدلله د الله لاک شکر دی دم تاسو ته خو ما وویل دې نه مخکې چې ما ډېر زیات ژړلې وو بانتهایي دا ماما مې مړو نه ماما مې نن درېیمه ورځ ده که نه خو منظور ډاکټر صاحب لاړم دا مرۍ مې درد کوي هغه ګولۍ راکړې شکر دی ټسټونه راله هغه م وکړل منظور ډاکټر صاحب را سره ناست و ټسټونه یې راله وکړل ګینې هغه به ماته وایي چې په تا باندې کرونا ده په اساسه ابه دومره نه پوهېدو تاسو سره ما یوه ګنټه خبرې وکړې په مې پکې وجړل په مې پکې چغې وویستې په مې پکې قار وکړو غوسه مې وکړه شهزاد عالم صاحب ته پکې غوسه شومه تاسو ته پکې غوسه شومه زما ټوخی بهرحال معافي به درنه وغواړم دا به درته پکې م ووایم خو زما ټوخی ته اورېدلی دی زما پوښه ته اورېدلې دي زما سا راماتېده ته کتلې دي زما پرنجی د پوزو نه راوتی دی ما ته ووایه په ما کې تاسو داسې قسمه حرکات ولیدو په دې تاسو کتلې دي په دې ټایم کې لایف دنیا به مینه کنه دې حرکات په ما کې په دې ټایم کې شته تاسو وایئ کوي کېدای شي تاسو ته به محسوس شوي تاسو د نیلو خبرې مو اورېدلې ډي ایچ او خبرې م تاسو اورېدلې دي دا ولې د تضاد مخې ته راځي دا ولې دا یو سلسله مخې ته راغلې ده دا راته مو وایه او بل لکه هغه د دې خو دا وجه نشي کېدی که تاسو ګورئ شروع کې ما په پرون هم تاسو ته پروګرام کې ویلو چې شروع کې چې کله د مریضانو شمېره چې هغه ډېره زیاته کمه وه مطلب په یو هفته کې یا په دویم هفته کې به د کرونا یو مریض چې دی هغه راتلو اوس چونکې په یو ورځ کې 1500 مریضان راځي په تېرو ورځو کې لاکډاون ته وګورئ اوس چې کوم دا لاکډاون مطلب غیر اعلانیه لاکډاون ختم شوی دی هر یو دکان کولاو دی ته ماته ووایه چې کوم دکان بند دی ته ماته وښیه چې کوم یو دکان بند دی که فرض کا اوس دا لاکډاون دومره نرمي او بالکل هېڅوک یې پروا نه ساتي د دغه وجه خو نه ده که خلک هغه یو وخت وګوري اوس دې وخت وګوري خلکو په ذهنونو کې دغه یو سیستم دغه یو خاکه ناسته ده چې واقعي دا ګپ کېدی شي دغه یو طرف ته خصوص نه شي د خلکو مراد خان څنګه چې په تیرو پروګرامونو په دې کې موږ ویلي دي د سوات انتظامیه د کرونا په وایرسو په روکتام کې مکمل ناکامه شوې ده د سوات انتظامیه محکمه هیلت هغو کوشش دا دی هغو د یو سازش په تحت په سوات کې کیسونه سیوا کول غواړي هغو په سوات کې مړي سیوا کول غواړي نن کته وګورې په سوات کې د لاکډاون چې کومه سلسله روانه وه او نن په بازارونو کې کته د هغو رش وګورې د څلورو بجو پورې چې کوم پوزیشن روان و خو د افسوس خبره دا ده څنګه ما تاسو ویلو چې وزیر اعلی راغی د هغه د تلو نه پس د ډي سي د کمشنر د هغو چې کله میټینګ شوی د هغې نه پس په سوات کې جان بوجھ کر د کرونا د مریضانو چې کم تعداد دی کمه شمېره ده هغه په سیوا کولو باندې هغو مجبوره شوي او ورځ په ورځه دا سیوا کوي
نن که تاسو کتلی یو خبره دلته دا پیدا کیږي څنګه چې تاسو وی چې نیلو یو سلیبریټي دا نیلو یو په فنکارانو د خیبر پښتونخوا یو داسې پیغله ده چې هغه په دغه کې خپل نوم پیدا کړي، بل طرف ته د نیلو په کیس په اناونس کولو باندې د سوات انتظامیه هغه سازش چې د په سوات کې یو ګیره خورول غواړي هغه په دې کې په اسانه باندې کامیابېدی شي چې خلک دا وایي چې په نیلو باندې هم دا مرض راغلی، د هغې مور ته هم د دې شکایت دی. د سوات انتظامیه جان بوجھ کر په سوات کې د کرونا مریضان او دا چې کوم دی د هغې شمیره سیوا کول غواړي. د دې نه مخکې د ډي ایچ او چې کوم وینا رااله، د ډي ایچ او وینا دا وه چې نیلو او د هغې مور بیبي کې سپټم دی د هغو کیس پازیټیو راغلی. زه د محکمه هیلث د ډي جي نه، د کمشنر ملکن ډیویژن نه او د خپل وزیر اعلی نه دا مطالبه کوم چې نیلو نن زمونږ سره تقریبا 31 منټ وشو دا ناسته ده، دې زمونږ سره بحث وکړو، دې کې داسې هېڅ قسمه سپټم او دا ونه ښکارېدو، د دې سابندي ونه شوه، دې ته ټوخی رانغی، دې ته نور سپټم او دا رانلو. زه د دونه دا مطالبه کوم مراد خانه چې په دې کې دی یو کمیټه جوړه کړي د نیلو د دې د مور بیبي ټیسټونه دي په دوباره واغستی شي، او کم خلک چې په دې سازش کې ملوث دي زمونږ د سوات د خلکو بې عزتیانې کول غواړي د هغو خلاف دې باقاعده کاروایی وشي. ستا خبره بالکل ټیک ته مراد خانه، د ډي ایچ او د طرفه چې کم ریزلټ راغلی دی زه په خپله په هغې کې کنفیوز وم، او بیا ما د اسپتال ترجمان ته هغه ټیسټ ولیږو، ما ورته وی چې په دې ټیسټ په دې ریزلټ باندې زه نه پوهېږم. په دې کې باقاعده زما پروډوسر صاحب موبایل ما ته راوړي، زما زه به ووایم باقاعده چې کم ټیسټ راغلی هغې ته یا پازیټیو یا نیګټیو لیکلی. خو د دې ټیسټ که تاسو وګورئ، اوس زما موبایل اخوا دی چې هغې ته یې څه لیکلي دي او د هغې مقصد څه دی. څنګه چې ما تاسو ته وویل دا ټیسټ زه ولګېدم، هر ټیسټ چې راغلی هغې ته پازیټیو او نیګټیو لیکلی. د دې ټیسټ چې کوم شی ریلیټډ که ریفلیکټډ زه به اوس موبایل راوالم هغه به وګورم چې هغه څنګه دا ټیسټ او دا راغلی دی او په څه سازش په څه وینا د نیلو بې عزتي د سوات خلکو کې یره ترخ خورول. په دې باندې پکار دا ده چې انتظامیه زمونږ حکومت په دې پوري طور نوټس والي او د دغه خلکو خلاف چې کوم دی کاروایي وکړي. ټیک ده کاکا، څنګه چې ډي ایچ او انلاین واخلئ د هغې نه هم پته ولګي، نو موږ به کوشش وي چې ډي ایچ او د ځان سره واخلو، که اوس نه شو نو ماښام به کوشش کوو چې هغه په پروګرام کې واخلو او د هغه دا وګوره مراد خانه د دې ټیسټ ریزلټ کوم دی هغې ته مخامخ لیکلی دی، پازیټیو یا نیګټیو نه دی. دا چې کوم دی بیا زه ولګېدم کله چې ما دا په خپل دا لیکلی چې نیلو فیمیل او 32 ایئر ایج، بیا چې د دې کم دی هغې ته چې کوم دی ډیټیکټډ لیکلی دی. اوس په دې باندې پوه نه یم چې همیشه د کم ټیسټ یا کم رپورټ راغلی دی هغې ته نیګټیو یا پازیټیو لیکلی کېږي، خو چې په دې کې د انتظامي مقصد څه دی او دا ټیسټ چې کوم دی ولې زموږ د سوات زموږ د خلکو نه پکې نیګټیو شته. بالکل شهزاده عالم صاحب، زما به تاسو دا ریکویسټ واورئ، تاسو ته به زه منت وکړم، تاسو زموږ د سوات مشران یې، زموږ د سوات د کشرانو او د مشرانو د ټولو مشران یې، زموږ د کور هم مشر یې، ما له دې اجازت راکړي چې زه لاړ شم پېښور ته او زه ټیسټ وکړم خپل. بس نیلو زه به نن په دې کې زه به نن په دې زه تاسو ته دا زما کور دی، دا مې وطن دی، دا مې خاندان دی، تاسو مې ښه پېژنئ، ټوله دنیا مې پېژني، ادې زه بل چېرته نشم تللی، دلته زما ټوله فیملي پرته ده، قام نسب مې دلته پروت دی. ما د صرف اجازه دومره راکړئ چې زه خپل ټیسټ له په خپله لاړه شم، زه خپل ټیسټ وکړم. بالکل نیلو زما نور هېڅ ضرورت نشته. ډېره مننه کاکا، زموږ د پروګرام وخت چې ختم دی او موږ به کوشش کوو چې ډي ایچ او بیا واخلو ځان سره په وروسته پروګرام کې د هغه نه به هم د نیلو په حواله باندې پوښتنه کوو، کوشش به کوو که ډي ایچ او زموږ سره پروګرام کې راغی نو موږ به نیلو بیا په پروګرام کې ځان سره واخلو. د نیلو موقف تاسو واورئ، د هغې اوس هم د دغه خپل د مرض نه د انکاري د هغوی نه ما ته دغه مرض شته او نه زما مور بیبي ته شته، هغې اوس هم انکار کوي، وایي چې ما تاسو سره تقریبا نیمه ګنټه خبرې مو وکړې، نو ما ته اوسه پورې هېڅ قسمه داسې په دې باندې محکمه هیل ښه پوهېږي. او بل دا چې
سوال کوم د کاټو زموږ تاسو ته مې شوي زما د خبرو ما د ګنټې د خبرې نه مې شوي ما ټوخې کړی ما اخ کړی ما څه کړی ما ته ووایه نو زمونږ سینیئر صحافي شهید عالم صاحب چې دی هغه هم دغه مطالبه کړې ده چې بلې کې یو باقاعده کمیټې کېنه یو د خلکو په ذهنونو کې چې کوم دغه یو مسله ده دغه شک خبرې راځي په کار چې دغه ختم کړی شي په اخر کې به نیلو خپل طرفه څه پیغام ورکول غواړي یو لنډ پیغام ورکړي مهرباني وکړئ د یو بل سره مینه وکړئ او د یو بل سره ور دې کوئ خپل سواد بچ کړئ د خپل سواد عوام بچ کړئ مینه زاري درته کوم ټول راغونډ شئ یو موټی شئ او خپل تپوسونه وکړئ د خپلو خپلوانو تپوس وکړئ چې نور دننه مړه نه شي د سواد خلک ډېر مړه شو مینت ته کوم زاري درته کوم ځکه چې دا نن په موږ ده خدای مکا په مونږ خو نشته خدا نن په مونږ باندې د دروغو افوا سبا په تاسو بیا وبلی سبا سواد پر له ختم کی مینت زاري درته کوم امانه ته اجازه راکړئ هغه باقاعده د دین مرض د اوسم انکار لري او هغه دا وایي چې بالکل ماته کرونا نشته د دې خبر تاسو ورې کاکا د دې خبر تاسو مو ورې موږ په کوشش کوو چې ډي ایچ او سره باقاعده غیر اول هغه دغه موقف فورو زموږ پروګرام وخت دی هغه سره رسیدلې کاکا اجازه بغواړو الله په امان ډیر مننه کتونکو دا سواد ګلوکار فنکار نیلو د دې خبرې تاسو واورېدي او سچ حقیقت د دې خلینم تاسو واورېدو مونږ لاره کې اجازه د الله په امان